وایي که یاران د پیسې ګوري پوره سل دي خو که تپوس یې د غیرت کړي نو کنزل دي بس چې پیسې چا سره وي هغه زمری دی که بیا اسلم دوو کسو کې سړی دی. کوم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلي بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی د مونږ د مرزا کلي کم سټاپ چې دی هغې ته د ویلیج کونسل میرکچوړي زیرآباد ضیاء الرحمن ناظم چې کوم دی د هغې په نګرانۍ کې نن یو احتجاج دلته کې منعقد شوی دی جوړ شوی دی په څه اړه باندې په دغه اړه باندې چې د ترنا فارم د طرف نه کوم ګیس راغلی دی نو هغه بټۍ کلي پورې چې کوم دی 6 انچ راغلی دی او بیا د بټۍ کلي نه په دې خوا د مرزا کلي تر دغه روډه پورې دا 4 انچه بیا دلته کې راغلی دی. خو دوی مطالبه چې کومه ده دا ده چې دغه ګیس د دې مرزا کلي د روډ ته روځي او دا کوزور مړو ته یا منظور مړو ته په هغه طرف باندې ځي نو اول حق دا دی چې دا بدلته کې په میرکچوړي کې دا ګیس کنیکشن کیږي دوی ته به دا سہولت چې کوم دی نو کور ته ورځي د هغې نه پس ته به بیا دا ګیس په داسې ځي یا به نه پرېږدي هغه خبرې چې کومې دي هغه مونږ دوی سره کوو چې د دوی رایه څه ده مونږ سره اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خپل میرکچوړي غیور عوامو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې د شارټ نوټس باندې دومره ګڼ تعداد سره د احتجاج کې شرکت وکړو. د دې نه بعد چې کوم زمونږ احتجاج دی هغه د ګیس باره کې دی. زمونږ ګیس په 2022 دی او اوس مونږ میرکچوړي د ګیس نه محروم یو او اوس د ترنا فارم نه یو مین روډ ترنا فارم نه مین پایپلاین راغلی دی 6 انچي او هغه ډایرکټ دلته کې په مرزا کلي سټاپ باندې ډایرکټ اورموړو له کنیکشن ورکوي نه هغې باره کې مونږ دا پوره من احتجاج کوو. اول خو تاسو نوټیفیکیشن وګورئ په هغې کې لوکیشن صرف میرکچوړي لیکل شوی دی اورموړ پکې نشته خو بیا هم مونږ دغه خبره نه کوو اورموړ هم زمونږ غرونه دي. مونږ وایي اول حق زمونږ جوړېږي ځکه چې ترنا فارم نه چې راځي ټوله کچوړۍ پرته ده بیا لکه دا مرزا کلي دې نه بعد اورموړ راځي نو اول په دې ګیس باندې زمونږ حق دی بیا هغې نه بعد اورموړ له دې هم ورکي ګنې په لوکیشن وګورئ تاسو نوټیفیکیشن وګورئ په هغې کې اورموړ اډو شته نه صرف میرکچوړي ده خو بیا هم مونږ وایو چې مکو خیر د مونږ له اول راکوئ بعد کې بیا تاسو اورموړ له هم ورکوئ اورموړ هم زمونږ غرونه دي خبره نشته. ضیاء الرحمن صاحب دا راته ووایه لکه دا تاسو چې دا کوم نن دغه جوړ کړی دی دا احتجاجي ریلي تاسو روغ کې ده په دې کې دا مطالبه تاسو د چا نه کوئ؟ مونږ خاکسار صاحب مونږ ته کوم چې په دې ټیم باندې زمونږ ایم این اے صاحب دی ارباب امیر ایوب صاحب اشتاق اورمړ چې هغې د ګیس باره کې دی دا ګیس برابر کړی دی نو مونږ د هغې نه دا مطالبه کوو. ارباب صاحب زمونږ د کلي دی علاقې دی زمونږ د مشر دی مونږ ډېر قدر کوو. ارباب صاحب ته مونږ دا خواست کوو چې دا د کچوړۍ د عزت خبره ده مونږ هم د کچوړۍ عزت دپاره راوتي او تاسو هم د کچوړۍ عزت خبره به کوئ نو په دې باندې مونږ سره کښېنئ او موږ سره د دې خبرې اول کچوړۍ ته حق ورکوي بعد کې بیا اورموړ له ورکوي. که تاسو دلته کې روډ ته چې راوتئ نو تاسو دلته کې کومې مینې چې پروت دی نو تاسو هغه نه شوئ ورتلی چې یاره دا دغه مم ریلي مم ځان سره بوتلی وی او هغوی ته ناست وی او هغوی ته مو خبره کړې وی؟ خاکسار صاحب پرون نوټیفیکیشن شوی و چې دا به سبا له دلته کې نن جوینټ کېږي نن ورځ یادوله نو مونږ په دې موقع ته راورسېدو چې په دې موقع باندې مونږ دلته کېږو چې جوینټ ور نه کړي هغې نه بعد به مونږ مطلب اوس دا نن خو خبره ما واوره چې کینسل شوه خو که بیا هم داسې څه قسمه خبره راتله نو مونږ د ټولو عوامو ته وایو چې په ګڼ تعداد سره به راځو او همدلته کې به ورته کښېنو که هغه زمونږ که مړه کېږو خو د کچوړۍ د حق دپاره به مونږ ودرېږو دلته کې. دا راته ووایه میرکچوړي چې کومه ده د دې نه مخکې تاسو ته دا پته شته چې دا ګیس د دغه ته کله راغلی او دې حلقو ته؟ خاکسار صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه. دا امیر مقام دا یو پایپلاین راوستی دی په دې مین روډ باندې ډایرکټ اورموړ ته میلاو شوی په هغه ټایم هم دا مونږ په 2008 9 چې دا ګیس راوستی و نو هغه ټایم موږ 2009 کې موږ د دې ګیس نه محرومه شوي کچوړۍ او نن خو زموږ په کور باندې هم راتېر شوی دی هم په کور باندې خو دا خو ډېر نږدې راتېر شو
نو موږ دغه فریاد کوو دی MNA صاحب ته دی MPA صاحب ته چې اول موږ له دا حق راکړي بعد کې بخیر د ورموړ ورکړي موږ هغه باندې نه خفه کېږو ورموړ هم ورکوي خو اول حق زموږ د کچوړی دی اول به حق کچوړی دا کنیشن ورکوي بعد کې د ورموړ ورکړي زموږ په دې باندې دا ټولو د کچوړی اتفاق دی ښه جي د دې کل په بچي کې او یو د ویلج ناظم کې چې دا سوچ شته دی نو دا سوچ لکه د دې حلقي او د دې علاقې او د دې ځای په دې MNA او یا په دې MPA کې ولې نشته دی خاکسار صاحب MNA صاحب زموږ د کلي علاقې دی هغه به هم د دې کلي علاقې خیر خبره به کوي خو څومره چې موږ ته پته لګېدلې ده چې دا نوټیفیکیشن شوی دی د دې نه بعد به اوس به موږ MNA صاحب ته یا MPA صاحب ته کینو چې دا څه خبره ده خو پرون موږ نوټیفیکیشن کتلی دی د ارباب امیر ایوب صاحب د پیج نه شیر شوی دی هغه نوټیفیکیشن په بیس باندې موږ راغلو دی موقع ته او دلته کې موږ ناست یو یعنی دا سہولت چې کم دی دا تاسو نه غواړئ چې یاره ورموړ قوم ته دې ملاړ شي بالکل خاکسار صاحب ما تاسو په وړاندې ویله چې اول دا حق زمونږ د کچوړی دی ما خو دا خبره وکړه چې تاسو نوټیفیکیشن وګورئ په نوټیفیکیشن کې دا لیکلي چې دا صرف انسټالیشن چینج پیپ دی هغه مېره کچوړی دی په نوټیفیکیشن کې سرکاري کاغذونو کې دا نوټیفیکیشن شوی دی او هغې نه بعد موږ دا هم وایو خیر دا اول دې موږ له راکړي خپل حق زمونږ دی اول بعد کې دې ورموړ له ورکړي موږ دا نه چې ورموړ ته نه ورکوي ورموړ دې ورکړي خو پهله حق زمونږ تاسو خپله دا وګورئ په کیمره کې ریکارډ هم کې دا تاسو د ترنا فارم نه راغلی دی په زموږ په کچوړی راغلی دی نو اول حق زمونږ دی که څوک وایي چې دا ستا کچوړی د حق نه دی نو بس بیا صحیح ده زه به ومنم تاسو په کچوړی کې دغه شوي دي داخلي شوي دي داخلي پورا په کچوړی کې داخلي شوي دي 300 روپۍ د یو میټر باندې شوي دي د هر کور کې 300 میټر لګېدلې دي او هغه داخلي پیسې اوس پته نه چې څه شوي او داخلي هم شوي دي داخلي پیسې چا غشتي دي دا خو په هر یو دا خو په هر یو کلي کې د هر یو کلي مشر ته یا د هر یو کلي یو نماینده ته ملاو شوي دي هغې مخکې جمع کړي دي صحیح ناظم صاحب الله دې ډېر عزت وکړه کاکا ته څه ویل غواړې دا ویل چې د الیکشن نه مخکې امیر صاحب زموږ سره دا وعده کړې وه چې زه پاشم NF4 الیکشن کې نو زه به په 5 میاشتو کې دا ګیس تاسو ته درکوم او تر ننه پورې هغه وعده پوره نه شوه اوس یې الټه ورمړو ته ورکوي دا زموږ امیر صاحب دی نو دا خو ښه خبره ده که نه سهولت دی چې عوامو ته لاړ شي نو لکه تاسو نه غواړئ چې دا سهولت د ورمړو ته لاړ شي لاړ دي چې خو اول د موږ ته راکړي موږ دا وایو چې اول د موږ ته خپل حق راکړي ځکه چې زموږ په علاقې باندې دا ګیس راغلی دی پیپ لاین راغلی دی زموږ د خلکو ونې والي دي په باندې د لکونو روپو هغه ونې کټاو شوي دي تاسو ګیله چې کومه ده دا د ارباب امیر ارباب امیر نه ده اشتیاق نه موږ دومره نه کوو لکه د ارباب امیر نه کوو ځکه ورمړ دی هغه زموږ ته نه راکوي او ارباب امیر چې کوم دی هم د ارباب ضعیف په لین روان شو هغه نه دي کړي کچوړی ته څه نو دیم نه کوي لکه نه تین دی نه تیره او دی خپل دا عوام خپل غلامان ګڼي موږ غلامان نه یو ښه داسې یو کس تاسو ماته یو کس په ګوته کولی شئ چې د دې میره کچوړي کمې داخلي شوي دي د هغې پیسې چا غیشتي دي السلام علیکم دا چې دا کله چې دا پیپ راله د دې کچوړی خلکو مشرانو ته رالو چې بی څوک ګیس لګوي د پارمونه ډکي پارمونو ته 300 روپۍ غونډې شولې بیا وی چې بی پیسې واپس شولې نو 400 روپۍ دي بیا خلکو 400 روپۍ غونډې کړلې پارمونه لاړو دفتر ته جمع شولو بل دا آوازه وه چې بی دا کچوړی دا ګیس د کچوړی دی کچوړی ته به اول لګي خو چونکې کچوړی ته د ورمړو د خولې مونږ واورېدو چې بی دا ګیس چې کوم ده دا د ورمړو دی مونږ وایو چې ورمړو خو مونږ 4 روډ ګرځولي یو نو د 4 روډ حق خو دې راکړي کم از کم اشتیاق صاحب د خپلې خولې نه ویلي چې کچوړی زما 4 روډ دی ارباب په 2013 کې چې تاسو سره مونږ دا ورورولي وپالله نو په 2018 کې مونږ ولې مونږ سره نه پالله نو دا اوس د هغې مشرانو خوښه ده زموږ خوښه خو نه ځکه زموږ خوښه خو دا ده چې مونږ دا ورورولي برقراره وساتو
همیشه والی باندې. نو دلته کې چې یو بابا د ما د سوال په جواب کې دا وویلو چې دوی مونږ خپل غلامان ساتي، خپل ځان لاندې مسادي په لکۍ راته خپۍ خي ده، تاسو کې ولې دومره شعور نه بیدارېږي؟ دا مې پوه کړه. یاره مونږ وایو چې مشران دي بعضې اوقات مشران به نی مجبوره به یې نه نو دی خو څنګه جی دا خبره ستا صحیح ده چې دا مجبوره دي بالکل. نو دا راته ووایه تاسو څه ویل غواړئ؟ خاکسار صاحب ټولو نه مخکې خو دا خبره ده چې زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او تاسو زموږ د اواز چې کوم دی د ترو میډیا چې کوم دی دا تاسو خوروئ. خو زه به هم ستاسو په دې سوال کې هم تاسو ته مخاطب شم چې اول خبره خو دا ده چې کله تاسو له مونږ عزت درکو، مشري مو دله درکه، اشتیاق اورمړ سره چې کله مونږ ملا وتړله او اورمړ کوم له دغه مشري مونږ ورکه او هماغه اشتیاق اورمړو چې هغه میرګي چوړي د ټولو نه مخکې اشتیاق اورمړ وغورځوله. اته مسله د لارو او د روډ نه ده، اته مسله د ګیس او ګیس چې کوم دی نو دا وفاق سره دی، په هغې باندې مونږ سره خبرې وکړه. بالکل زمونږ مسله د ګیس ته په ګیس مونږ تاسو سره هم دا خبره کوو چې بای چې کله اشتیاق اورمړ رالو هغه منسټرو دا کم کار چې شوی دی نو دا د اشتیاق اورمړ په ټایم کې شوی دی. اشتیاق اورمړ اوس هم منسټر دی، ارباب امیر اشتیاق اورمړ دا د دوی مشترکه تعاون سره دا کار شوی دی. ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته دا خبره کوم اکثر به چې اورمړ دا ناره واله په الیکشن کې چې میرګي چوړي زموږ څلورم رور دی. نو زما د اورمړ غیور قوم نه دغه مطالبه ده چې آیا اورمړو چې تاسو وایي چې یاره موږ پښتانه یو او مونږ اورمړ قوم سره تعلق ساتو، نو زما د هغې نه دا مطالبه ده چې آیا ولې تاسو د خپل ورور خیال نه ساتئ؟ تاسو چې چاته څلورم ورور وایي اول دا حق د هغې نه دی چې خپل ورور له ته اوس پکې پسې کندم مسیزه او د خر په ځای کولالم مدغه ته اوس اشتیاق اورمړ په سر باندې اورمړ قوم مه رانیسه. ته د اورمړ اشتیاق چې کوم منسټر دی د هغه نه چې د تا څه مطالبه ده هغه راته ووایه. خاکسار بھائی داسې کار دی چې زما اورمړ قوم زه نه رانیسم، خو ستاسو هم یو مشر دی، هغه ته د مشروالي دا پټکي هم تاسو په سر کړی دی، موږ هم ورته په سر کړی دی. نو زموږ چې دا کوم جایز ډیمانډ دی دا نن چې موږ راوتي یو د ګیس د مسلې له دا زموږ جایز ډیمانډ دی، زموږ حق دی، موږ د خپل حق. نو موږ ته خو دا پته ولګېده که نه چې یاره مثال خبره کوم ټیک د اشتیاق اورمړ چې کوم دی موږ ورسره هغه خپله اورمړي وپالله ټیک شوه، خو چې پته راته ولګېده چې دا د دې د قوم پرستۍ قابل نه دی نو دلته خو چې موږ کوم پټکې په سر کړی هغه خو ترې موږ کوز کړو. تاسو به اوس دې ایم این اے سره څه کوئ؟ ایم این اے صاحب سره خو موږ دغه دی چې دا موږ نن راوتي یو موږ خپل احتجاج چې کوم دی ریکارډ کو، اوس به ایم این اے صاحب راځي هغه به موږ سره کینی او د هغه دا زموږ پرزور مطالبه ده، پرزور مطالبه چې تر څو پورې هغه کچوړی له ګیس نی ورکړی دا ګیس کنیکشن مخکې ټچ کېدو ته موږ نه پرېږدو. صحیح جی په دې کې 2008 کې موږ چې کوم دی امیر مقام سره ملاقات کړی و هم د دې ګیس باره کې، خو چې کله ما د کسانو ته ووایي چې یاره امیر مقام ته موږ یو چیک کوو نو دې خلکو ووایي چې نه موږ غلامان یو. دا خبره ده او هغه چې پاتې شوې تل هم دا ګیس پاتې دی د دې غلامۍ په وجه باندې. ګنې دا به چې کوم اورمړو ته لګېدو موږ ته به هم لګېدلی وی. ښه صحیح، ډېره مننه. ناظم صاحب تاسو یو اخیری میسج چې کوم دی د مونږ د دې کیمرې په سترګه باندې کوم واکداران ذمہدار خلک چې دي هغوی له څه ورکول غواړئ؟ خاکسار صاحب څنګه چې یار علي بھائی خبره وکړه چې دا ګیس اول حق زمونږ دی، بعد کې اورمړ ته میلاو شي موږ په هغې نه کېږو خفه کېږو، خو چې څو پورې دا ګیس کنیکشن موږ ته نه میلاو شوی موږ به دلته کې پوره من احتجاج کوو او موږ دا چې کوم ایم این اے صاحب دی یا ایم پی اے صاحب دی یا ګیس مقامي والا ته زموږ دا خواست دی چې اول د موږ له حق راکړي بعد کې د اورمړ له ورکړي، چې څو پورې موږ ته کې چوړی د حق نه میلاو شوی هغه پورې به موږ دلته کې ولاړو، د دې به موږ پوره من احتجاج به کوو تر څو پورې چې چوړی ته نه میلاو شوی هغه پورې به موږ دا نه پرېږدو. سمپل دا خبره ده. اکثر صاحب موږ د جی ایم نه دا مطالبه کوو چې موږ ته د کچوړۍ ته دا کنیکشن وکړي او کنی موږ د جی ایم د دفتر په محاصره کوو او هغه د بغیر چاپېره کینو پوه شوې باقاعده موږ دا پوره من احتجاج به وي زمونږ. صحیح ملګرو دلته کې چې کومه احتجاجي ریلی نه مونږ بیان ریکارډ کو په مونږ دلته کې په دې روډ باندې د منځ اورمړو سردار خان راغو دام ډېر چڼه سړی دی او پوه سړی دی نو د دوی مایند او رایه ګورو دوی هم خبرې دلته کې واورېدي. سردار خان السلام علیکم. بسم الله. تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې ماله مو یو دوه خبرو مو کرا کا. زه خو اچانک رالم په دې روډ پېښور دې طرفه
تپوس مې وکړو چې دا څه معامله ده وې دا د کچوړۍ خلک راوتي دي او دا ګیس دلته ټچ کوي ورمړو ته خو دا خلک یې نه پرېږدي چې دا د ورمړو د دغه حق ته د کچوړۍ حق ته خو زه صرف دا یم چې دا د کچوړۍ حق ته هغوی چې کومه خبره د کنیکشن وکړه که نه چې موږ له د کنیکشن یې راکړي نو دا یې ښه خبره وکړه دا یې بده نه ده کړې خو بده به دا یې که دی چې ورمړو له یې مه ورکوئ نو دا خبره بده ده سوال نه کوي ځکه چې دا پیپ راغلی ده امیر مقام صاحب راوستی ده د ورمړو په نوم یو ټي بي اس لګېدلی ده زندۍ نه چې راوخېږي هغه جومات چې ویران شو دغه ځای کې یو ټي بي اس لګېدلی ده قدیم کلي ته دا کورونه چې دي دا د کوچۍ نه کورونه وتی که کوم وتی دا دې غاړې ته دې ته بغیر ټي بي اس نه لګېدلی ده دې نه مخکې د شپې کنیکشن کړی ده دغه پولیس لین ته مخامخ دی پله دو ته یې بغیر ټي بي اس نه کړی ده موږ دا ګیس چې تباه شو همدې محکمې د لاسه تباه شو ځکه چې ډېرې کنیکشنې په دې روډ بغیر ټي بي اس نه دی کړي دي نو بیا د دام کټ کې بس دا د ورمړو حق ته به دا او یو د پندو ټي بي اس کم مین ټي بي اس چې د موږ لګېدلی ده د ولی محمد صاحب پمپ سره ټوله معامله دغه جوړه کړې ده چې دغه لرې کړي او رنګ روډ ته یوسي دا ته چاته وې دا ته چاته وې څوک یې لرې کړي دا بارباب صاحب لرې کوي MNA ده اشتیاق نشي لرې کولی ځکه هغوی چې دا وفاق سره ده نو دا بارباب صاحب لرې کوي او که محکمه په خپله ځان ته حالات خرابوي نو نه دی لرې کوي موږ خو سبا احتجاج کوو ګوره د موږ احتجاج د دې خلکو خلاف نه ده د موږ احتجاج د محکمه ګیس ته ځکه چې دا غټ پیپ راغلی ده په دې کې ګیس نشته ویلې نشته موږ د دغه خلاف د جیم خلاف موږ احتجاج کوو موږ نه د کچوړۍ خلاف کوو نه د ارباب خلاف کوو نه د اشتیاق خلاف کوو د محکمې خلاف احتجاج کوو سبا ان شاء الله صحیح ډیره مننه وایي که یاران د پیسې ګوري پوره سل دي خو که تپوس یې د غیرت کړي نو کنزل دي بس چې پیسې چا سره وي هغه زمری دی که بیا اسلم دوو کسو کې سړی دی د ما په دې روډ باندې او دا ګیس دا پیپونه چې په کم ځای باندې هم راغلي دي دلته ټول کار چې کم شوی دی نو هغه په پیسو باندې شوی دی هغه قانوني طریقې سره نه دی شوی هغه غیر قانوني شوی دی خو افسوس د دې خبرې دی چې د تپوس کولو والا نشته سیوای د زیرآباد د ویلیج ناظم د ضیاء الرحمن صاحب نه کتونکو مینوالو نن د زیرآباد میرا کچوړي زیرآباد ویلیج کم ناظم چې کم دی د ضیاء الرحمن صاحب د هغوی په نگرانۍ کې دغه احتجاجي ریلي چې کومه ده دا د روډ ته راوتي دا د دوی خبرې او د دوی رایه د دوی مایند چې کم دی نو دا تاسو وکتو چې د دوی مطالبه څه ده خو زه ډېره فخر سره د ضیاء الرحمن صاحب په حق کې زه دا خبره کول غواړم چې الله تعالی خو د دغسې ننګیالي او دقسې ناظمان چې کوم دي لږ دې خوا راشه ماله دقسې ننګیالي نوجوانان د الله تعالی په هر قوم کې پیدا کړي ځکه چې اوس دوی چې کوم دی منتخب شوي ناظمان دي او که چیرې دا زه یقیني خبره کوم چې که نن دا سوچ د دې ناظم صاحب نه وی راغلی او یا ته چا دیکه نه وی ورکړی دا هم څه پته نه لګي نو مشکله ده که دې قوم لکه دا تقریبا د 2008 نه چې دوی دا کمو تیارو کې او دا کمې غلامۍ کې پراته دي نو که دا ناظم صاحب خدای پاک په دوی باندې مسلط کړی نه وی او دې سړي دا آواز راوچت کړی نه وی نو دا درته وایم چې MNA چې کوم دی زمونږ ارباب امیر صاحب دا هم د قوم او د ولس ته معلوم دی اشتیاق ورمړ چې کوم دی دا هم د قوم او د ولس ته معلوم دی چې د دوی کردار څه دی او د دوی چې کوم دی نو هغه خدمات چې کوم دي هغه هم تاسو ته معلوم دي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپله ټیم اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو